د بودبت مذهب دغه بدونکي د سریلانکا سره تعلق لري. دوی وایي چې سوات سیمه دوی لپاره ځکه ډیره مقدسه او اهم ده چې دې سیمې څخه د بودمت دوه لویې څانګې خورې شوي. د سوات سیدو شریف سټوپا هم په هغه ځایونو کې شامل ده چې 2000 کاله وړاندې دغه ځای د بودمت منونکو یو لویه عبادت خانه وه. We are very happy historically you are trying to keep these places safely and also to promote the situation, and we know different part of the due to many reasons everything subject to change in the world. This is the ideal decision that you have taken, your government. Why this Buddhist pilgrimage, when they come to these places, they help for the village people, they can sell their product, and your economy can grow up. It's very easily. د بودمت مذهبي سیلانیانو سیدو شریف سټوپا کې مذهبي رسومات ادا کړل. دوی سره د سریلانکا اعلی چارواکي هم موجود ول. وخت کې شامل مرسته ورکوونکي وایي چې پاکستان ته هم دغه رنګه نړیوالو سیلانیانو راتګ لپاره سہولیات ورکولی کیږي او مقصد یې د سیمې سیاحت ته وده ورکول دي. 22 سایټس داسې دي چې میجر سایټس دي، هغه پبلیکلی اوپن دي، هغه که زایرین دي د بهر ملک टूरिस्ट थी, अगर मॉन्क्स थी, अगर रतले शी खपल इबादत कोले शी. इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत की कोशिशों से जब यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म बढ़ेगा तो यकीनन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारी सनतों को होगा, हमारे लोगों को होगा. د بودبت منونکو د سیدو شریف پسټوپا او لرغوني آثارو کې ډیره دلچسپي واغسته. دوی منګلور جهان آباد، بودکړه او تسوات عجایبګر دوره هم وکړه. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.